ډاکټر ته ویلو خپه به دې کټ کوو. د ماشوم زړه کې سوړې وي دوه ایو رګ باندې وجي دا بیمار و د بلډ کینسر و یو ټیسټ 50,000 روپۍ اخیستي دي 24 ګنټو کې لکه 15 ګنټې صحیح او دا نور ټول به بس دا تبه الټې والده مو شکر او الحمدلله اوس ټیک ده. الان کې دا دې لپاره څلور پروډکټ دي چې هغه ورته موږ یو دی کړو د تلیسیمیا د یو بچي مرض به په 2-2.5 میاشتو کې داسې کور شي چې دا دې به د سره دا وینه چې زه بیمار وم هر ټسټ به پاک راځي وینه به ټیکي تبه به نه راځي خوراک به هلته کېږي خوب به ونه ورځي او د سماته معده به ټیکي. محمد نعیم او زه لاټک نه راغلی او والده مو شکر او الحمدلله اوس ټیک ده او دوه مریضان نور مو الحمدلله ګردو مس 500 550 اوس 250 200 څو پیر راغلی سلورم پیر الحمدلله ورمت پیر جی ټول راغلی جی 200 250 یو مخکې 500 550 څومره وخت دا بیمار دا شپږو کاله وشو چې الحمدلله علاجونه هم بهر کړي علاجونه دلته دوا کې کړي مردان کې ډاکټر وکړ اوس الحمدلله ډېر لري هلته څه فرق راتلو هغې سم له ګزاره کې خو دم سره الحمدلله ډېر شکر او ښه شوی جی څه پیغام ورکړي شکر زه یم چې لکه څونه بیماران شکر یا نو څه بیماریان دلته راتلی شي زما دا زوی دی دا بیمار و د بلډ کینسر و دا ما یو پیره راوسته لکه په بل اور چې اوبه واړی دا مې بیا په دویم ځل باندې راوسته نو لکه بیخي چې په بل اور باندې اوبه واړی نو انشاءالله بس دا ټیک دی اوس او موږ به بوډایي صاحب ته ځو راځو بس چې څو پیرې رالو د خیره سه بس بوډایي صاحب به راته وایي چې بس بیا مه راځئ. څه تکلیف و دته بلډ کینسر و جي تکلیف ورته څه و دته تبه وه او الټی وي تبه به راله الټی به وي 24 ګنټو کې لکه 15 ګنټې صحیح او دا نور ټول به بس دا تبه الټې څومره وخت دا بیمار و دا د 2.5 میاشتو نه را دې خوا پې دا حساب شوی دی جي دلته چې راغلی څه دلته چې راغی بس دا کټ کې به پروت و لکه ګرځېدی را ګرځېدی نه شو دلته چې موږ راغلو بله ورځ راغلو جمعې په ورځ یې دم کړ نو دا بیا وتښتېده سوات ته لاړم یو ځای او بل ځای وګرځېده اوس بیا بېګا راغی کور ته دوایي ورسره وله د هغه استعمالولی به بس نن مې بیا راوستو لکه یو دمې او دوه دمې شو دي چې دا درېیم دم او جي او ښه مطمئن یې ښه پې بالکل پې مطمئن یم بالکل په الله په دې بالکل زما پخه بالکل بروسه ده جي مو پوجي دوایي رانه مو پرا کړ وه مالته چې زه ورغلم ما دوایي راواخېسته نو ما ورته ویې 100 روپۍ شپې وې تا ته یې موب کړل ده او جي او پیغام ورکړي داسې مریضانو نو پیغام خو دا ورکوم زه وایم چېرته دا ډاکټران او دا دغه چې دي کومه نو داسې بس بې فضوله زه خو ډېر وګرځېدم د پېښور په هسپتالونو کې د مردان په هسپتالونو کې د اسلام آباد په هسپتالونو کې په شفا کې زما نه د یو ټیسټ 50,000 روپۍ اخیستي دي خو ما له لکه څه سکون او څه آرام رانغی او زه چې دې مولوي صاحب ته رالم نو ما له ښه زبردست سکون او ښه صحیح بس دغه راغی رام راغی او جي او د ماشوم زړه کې سوړې وي دوه ایو رګ باندې وجي ډاکټرانو دله اپریشن کو او د خیره ښه شوی دوه دمو سره جي ولې درېیم هم دی جي دته به تکلیف څه و به زه په خېټم خراب وه او جړل بیا به طالب یې وساتېدو کې راستو پاڅېدو دا درېیم ځل دی جي هر د علاج کړی او ډاکټرانو ډېر بوتلی دي نه هغې سره فرق نه دی راغلی جي دلته چې راغلی بیا بس پیله ځل هغې سره هم ګزاره شوه په دویمه پیره هغې سره هم ګزاره شوه دا درېیم پیر جي څه فرق پکې راغلی او ډېر ښه شوی دا خېټې یې هم ودرېدلې ده اوس پیله به ډېر ژړل زړی به یې تنګ اوس خپلې لوبې کوي. السلام علیکم زما نوم شاولي دی لور دیر تالاش نه راغلی زمونږ مریض و کور والا مې د هغوی کینسر مسله وه ډاکټر ته ویلو خپه به دې کټ کوو نو هغې نه بعد بیا مونږ چا د مولوي صاحب وښودو ویډیو مو وکتله نو د هغې نه بعد مونږ دلته رالو شپږ دمه مو وکړو زمونږ مریض به مونږ په سټیچر کې راوړو د هغې نه بعد چې دم هم کوو د هغې سره هغه بیا گزاره کېده نو اوس ماشاءالله سټیچر نه په انټوک باندې ګرځي خو ماشاءالله زموږ مریض اوس د دې دم سره ډېر ښه دی گزاره ډېره شوې ده ماشاءالله مولوي صاحب نه موږ مطمئن یو او ډاکټر د کټ کېدو نه بچ شو ډاکټر پېښور کې علاج کړو
نو هغوی ورته چې خپه به دې ګډ کړو خو مونږ هغه راته چا د مولوي صاحب وښودو او د مولوي صاحب نه هم دم وکړو نو مولوي صاحب د دم سره زمونږ شپږم دم دی نو ماشاءالله زمونږ د دې دم سره ډېره ګزاره شوې ده اوس ماشاءالله مریض زمونږ صحتیاب دی اوس ګزاره شوې ده ماشاءالله خلکو ته دا پیغام ورکوم چې څومره د دې مرض مریضان دي نو هغوی ته دا درخواست دی چې یاره راشي د دې مولوي صاحب نه علاج وکړي او مطمئن دی انشاءالله قرآن او د حدیث دم کوي او زموږ سره ګزاره شوې انشاءالله چې د ټول عوامو سره ګزاره وشي د ډاکټرانو نه ځان وساتئ راشي د دې نه ځان ازما وکړئ